الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد وأحسن منك لم تر قد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بطيء بصدورك مگر ہو گئی قریب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درش الفل عليه دشي فمينا تشتاف آواز ما ترش. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا بعدد علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه كما تحب وترضى. استاذ المكرم استاذ المحترم زينة المحدثين عظيم شخصیت جناب شیخ الحدیث سید دامت برکاتهم العالیہ ددے چمن اور ددے گلستان سرا نسبت لرن کی حضرت سے محترم و مکرمین و معتقدین و متوسلین انشاءاللہ تعالی دا پاکستان نا بلکہ دا کل اسلامی ممالک و عظیم شخصیت عظیم ہستی مولانا الیاس زومن سے دامت برکاتهم العالیہ درن صاحب با انشاءاللہ اغوی سٹیج بانی جلو افروش شی دا اغوی ارشادات مقدسات دا ممکن پر شریک بانی انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ شریک باور انشاءاللہ وزا اسکو میں تسکاس عقلم فنسبت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی زمانہ دے رونو دعوی کئی نسبت رسولی پیغمبر علیہ السلام سر نسبت
نسبت کی رفعت دے، نسبت کی اوچتوانے دے، نسبت کی عظمت دے، نسبت کی ذکم دے نزدیکت دننا پروت دے. نسبت اگر رفعت لری شاعر ہوئی جس کی نسبت نہیں اس کی کچھ بھی نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی کچھ بھی نہیں، کہ نسبت ہی نہیں داغا اسم نہیں، چاہے نسبت پیدا شو دیوکانی نسبت پیدا شو تو نسبت طریقان ہوا دیشی اذا آغا کانے اشماد احد دغم نراولے نداغین نسبت دے احد دغم سری یا آکان پاکستان تم سوک راوری آکان نسبت دا آغا غر سرا سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد يحبنا ونحبه دا غرب احد دا زمون سر ملکی دا سر منگا ملکو سید الانبیاء فرمائی جبل من جبال الجنة دا جنت تغرون لے غر دا جبل احد تے وسعارا کانے کہ نسبت دا احد دا غر سر شو موتا قیمتی گلو موتا اچت گلو موتا رفعت ورکو ولی بدین نسبت دا آغا غر سر راغلے کہ آغا غر بارک سید الانبیاء فرمائی کہ جبل من جبال الجنة دا جنت تغرون لے غر دا جبل الانبیاء کے موجود وصدق نسبت كلا تراش سيد الانبياء جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرا نسبت راغي فاغا نسبت کی اوچتوالے اور رفعت و عظمت پیدا کی ولی ددی نسبت سلسلہ ددی کڑی چ رسیدلی نچات رسیدلی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا دا نسبت رسیدلی چاہتا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تشریف فرما رہے درس حدیث کی آغا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ آغا عظیم شخصیت عظیم ولی اللہ آغا مفتی الہند کہ آغا بارک شاگر کو تمخامق ناس کو جرلے شاگر کو تمخامق ناس کو جرلے مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے فرمائی ولی جارے جارے ولی دا وہ بیگان خوب لی دلی خوب کی رسولی دلی مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ فرمائی ویدہ اللہ پسات قسم حرم ما خوب دالی دلی کہ پر ایکم مسند پانے تاج اللہ سے اور بخاری شریف پڑھائے پدے مسند پانے ما جناب محمد رسول اللہ علی دو کی حدیث تناس سے اور بخاری شریف پر تمہیں تپروز امتی کی بیت اللہ رحمہ اللہ جنا خبر آوار ہے فرمائی دا قزینا رادیق واشو دا قزینا رادیق واشو فرمائی 40 دن مفتی کی بیت اللہ رحمت اللہ علیہ پاگا زیدان نکینا سلوی خردی کہ دیا شاگر کو تنویل کہ پریبان محسوب لیدرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیدرے کم مفتی کی بیت اللہ آگا مفتی کی بیت اللہ رحمہ اللہ کہ جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء ہند لنبے سرخیل لنبے ہستی لنبے سکندر آگے دستور او آئین نکلے والے سو کو مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ آگا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ درس حدیث کی ناس کی حدیث سکرہ پڑھاوے گی حدیث پہ اختتام باری مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ وعلم الحديث ما نقول علم ده حديث تاس ما نحاصل کو علم حديث ما نحاصل کو اس کیفیت حدیث گورے رونق ده حدیث گورے مین ده حدیث گورے محبت ده حدیث گورے کی کیفیت ده حدیث سی نزق الناس اندلتا منتی کی بیت اللہ رحمہ اللہ فرمائی ما ده علم الحدیث ہوئے اور کیفیت کی ردی معلوم ہوئے نراش خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ پخوا کی کینے آنا ہن پا دورہ بانے وإذا شيء دعنا فاقي كيني أنت سمي لا لقي كيفيات تري حديث مباركه جسنگ مينارا هو سن محبت دي وعلم نبوت دارا روان دي بس سند باني او نور نبوت داگه رنا دا سلسلة دا نسبت دا جكم دي روان دي دا تکڑے نسبت بنسبت جناب محمد رسول الله ترسید لے لیکن نسبت پیداشو اچتوال اراغے سید الانبیاء جناب رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف راو رچاپ ہوتا حالی فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ لگیارا روٹی پکڑی سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے فاطمہ مالے روٹی تیار کا نندستا بابا جان پکل اللہ سبحانہ لگی نندستا بابا جان پکل اللہ سبحانہ لگی سوگل فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روٹی سادت والا سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکل اللہ سبحانہ اغدوڑی پورے والا تندور کی جکل پورے کرلا سید الانبیاء ناستے فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روٹی را لیتی آواز کو اے بابا جان فرمائے بابا جان تمام روٹی میرا لیتی آگا پکیشولی تمام روٹی پکیشولی بابا جان کتا کما روٹی لگول رات
اغه تناسم اغه پکیږي سید الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم متصفرمای ورته فرمایي وقت مو رہا دغه روټي سرستا د بابا جان لاس لګي دلبه په دغه روټي باندې د دنیا او اثر نکوي دنیا او اثر نکوي ولې نسبت د سفر هغه د بابا جان د لاس سره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس سره هغه ورته اثر نکوي سید الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سید الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ملمان رااله پر ملمانو کې یو صحابي عبادت بن صامت رضی الله تعالی عنہ هم ناشته روټي اوخره شو روټي کله اوخره شو عبادت بن صامت رضی الله تعالی عنہ ناشته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وینځ ته وی تلویه راوړه تلویه ته بدل تلویه کیرانه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وینځ ته وی تلویه صفات تلویه چې کوم دی راوړه فور کی اونی والا تلویه کله فور کی اونی والا پر اور کی نیول دی رااله تلویه صفاش والا تلویه واپس حضرت انس رضی الله تعالی عنہ راوړه صحابه الناس دي عبادت بن صامت رضی الله تعالی عنہ تپوس کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ولا اے سید الانبیاء خادم خاص اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خادمه کپڑا تو اوبو پاکیږي دا کپڑا په اور باندې صفاکا دا ودی په دې باندې په هکا چې اور په دې باندې اثر نکو جناب انس رضی الله تعالی عنہ عبادت بن صامت رضی الله تعالی عنہ سفر میں اور اے سید الانبیاء صحابی اے ہمارے محبوب صحابہ اور يا سيد الانبياء جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما ذكر من بعد سيد الانبياء روٹے مبارک اوفرلا لاس مبارک جنگال شو دا تلویہ کتاب انہی پدی تلویہ بان جناب محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم لاس مبارک وشکر وشکلم دا تلویہ شاشی نمونگے یو سرور کی اونی شو دا پاکیگی پدی سر نسبت محمد رسول الله دلہ سر آگلے دے نپدی بانی مورم اثر نکوی جس کی نسبت نہیں اس کی کچھ بھی نہیں نسبت عظمت لری نسبت اچتوالے لری نسبت لوی رفعت لری نسبت پیدا شو اچتوالے پیدا شو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیگی وفات پر کی حکم فرمائے کہ او زمان اشتدارو او زمان خپلوانو اشتدار او خپلوان دائکینول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نمبر کی وبات ولا سير قل ده النكال وقوا على كل ده النكال والي ده النكال دي كده تاسو والي توجه ما تکوي دا لو بمصادق لما تيجي شاغري تيجي قراري شي راځي تاسو به بي کیږي دا لو به کوم تاسو دي کوي راري شي الله ته باندې غریب مې کم دی وایي سوساس کړي نه کوي دا لو طالبان د ټول نه غټه به دې په طالبانو کړه دوست دیر بابا بیان په طلبت زما بیان شروع دیر بابا راغی دا څنګه طالبان پاسې ما ته مکه صرف دیدار وکړ دا کابه نو مشرانو دیدار لوی خبره ده دا ډېر مشکلګانی نعرہ تکبیر مولانا الیاس بومنصر کینے جزاکم اللہ احسن الجزاء اکرم الجزاء اکرم کینے سید تجراشی کینے فتاوى اجلال حج انس رضی اللہ تعالی عنہ سوکل وته فرمایل دا نکان براواله دا به زما پسترګو کې واچوي پس د مرګ نه صحابه کرام ته فرمایي او عیال ته فرمایي حضرت دا نکان د چاري جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي توجه ما توجه برابر نه توجه برابر نہیں کنا د تناش دماغ مبلې کی ولا کے سمجھ دے علم جانے کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي وازمان محبوب صحابه اکرام وازمان کو والا سید الانبیاء محمد رسول اللہ بنکان مبارک آغسر حضرت انس فرمائی ضرور قولارنا دا آغا نکان ما جمع کردی چی جناب محمد رسول اللہ آغسر لکل وفات شما
مرگ راشی کلمہ قبر کی گئی نظام کاند سید الانبیاء زما پسترگو کی گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکان مبارک دی کہ سید الانبیاء قبر کے راشی سنا ہے کہ قبر میں ملتی ہے نبی سنا ہے کہ قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں خبر بو پدیو دے انتظار کو زبان چنو مسلم دنیا ہوئی دکھل جناب رسول اللہ دے نسبت مکان نہ صرف راتی نسبت عظمت لری نسبت رفعت لری دے اولیاء اللہ سرا دے صلحاء سرا دے پاکان سرا دے نیکان سرا دا نسبت دا انشاءاللہ دے قیامت دا میدان بانی دا اللہ پر دربار کے نفلاسی ذریعے ان دا نسبت دا انشاءاللہ دا پیغمبر پر سنت طریقوں بانی راوستنو عظیم ذریعے خدای دا خانقان آباد لری خدای دا چمنستان افغانستان آباد لري او د دې مشر د دې حضرت الله تعالی ډېر عمر دراز ورکړي صلی الله تعالی علیه وسلم.